اکثر ځینې کسان چې دی هغه خودکشي وکړي او د هغې څه وجه نه معلومه. تاسو په فیسبوک باندې هم کتلی چې فلاني کس چې دی خودکشي وکړه او د دې څه وجه نه ده معلومه. او یو څو ورځې مخکې په ملیشیا کې هم یو کس خودکشي کړې وه، خو د هغې وجه چې ده دا معلومه ونه. تاسو خپل ځان هم وساتئ او خپل ماشومان چې دی په هغې باندې هم نظر وساتئ. داسې نه چې سبا ورځې دغه کار تاسو وکړئ، ستاسو ماشوم وکړي او تاسو ته یې څه پته نه لګي چې ده د څه د وجې نه خودکشي کړې ده. نو په دې ویډیو کې زه په کوم زیاترې خودکشیانې چې دي نن سبا کېږي وجه نه معلومه، نو هغه دغه کارونه چې دي دا یې د هغې د وجې نه چې دی خودکشي کوي. ځکه نن سبا انلاین ډېر څیزونه راوتلي چې د هغې د وجې نه ځینې کسان چې دی هغه پساو شي او هغه خودکشي کوي. خو په ځینې کسانو نصیحت چې دی دا سر چې دی دا پې نه کوي، خو کله چې پساو شي نو بیا وروسته ارمان کوي چې ما د دې کس دا خبره چې دی دا اورېدلې وه. او ځینې کسان زموږ په شان د کسانو نه چې دی د هغو نه خبرې واوري او په هغې باندې چې دی عمل وکړي. زیاتر داسې پښتانه دي چې هغه تاسو غار کوي او تاسو دغه ځایونو ته چې دی هغې ته ور واچئ. هغه تا ته وایي ما د پلاني شي نه دومره روپۍ وګټلې، ما پلانی کار چې دی هغه داسې وکړو او ته د هغه په خبرو باندې عمل وکړې. هغه چې دی هغه تا دوکه کوي، هغه ستا په تر باندې چې دی روپۍ ګټي، ستا په تر باندې روپۍ ګټي چې ته تاوان کې هغه روپۍ ګټي. نو چې روپۍ ګټي ته هلته کې تاوانونه کوې او هغه هلته کې روپۍ ګټي، نو ته هلته کې غر کي. بل دا چې هغه تا ته خپل غټ غټ ګاډي او د هر سره کورونه د هر سره تا ته ښایي، په دغې هر سره کې چې دی هغه تا راولي چې ته وایې زه به هم په لږ وخت کې چې دی دا روپۍ به وګټم، نو هغه په دغه چلونو باندې چې دی هغه تا رسوي. نو دا صحیح دا اکثر د جوارۍ د ایپسونه چې دي زیاتر کسان چې دی دغه کوي. په هغې کې چې دی تاواني شي، روپۍ چې دي دغه واخلي د خلکو نه، قرض راواخلي، یو شی بل شی راواخلي، په هغې کې تاواني شي. د هغې د وجې نه هم کېږي. یوه غټه وجه چې دا هغه دا ده. او تاسو به دا لیدلي چې زیاتر کسان دغې ګیمونه او دغه څیزونه چې دی دا رسولي. د انلاین روپۍ چې دي دا په دې طریقه باندې نه ګټلی کېږي. خپلې روپۍ چې دي دا به د یو روپۍ چې دی دا به تاسو نه لګوئ انلاین. لکه چې تاسو د دې طرفه روپۍ چې دي دا تاسو ورکوئ، که دغه یې ورکړئ هغه کس ته نه، دا یو اپلیکیشن وي، ته بیا هغه چې دی نه شي راټینګولی. نو د دې د وجې نه ته هغه چې دی تاواني کوي. نو یو دغه وجه کېدای شي. یو د دې نه مخکې موږ یو ویډیو کړی وه چې په هغې کې موږ تاسو ته ویلو چې اکثر ځینې کسان چې دی هغه د جنکو سره چې دی رابطې ساتي، اکثر انګریزانې یا بلې هغه سره دغه شانتې په ویډیو کال باندې دغه شانتې راشي او رابطې ورسره ساتي. اکثر کپړې وکاږي، یو شی بل شی، نو د هغه ریکارډینګ وکړي. چې ریکارډینګ وکړي هغه ته وایي دا به ستا ملګرو ته وښیم، په هغې باندې بلیک میل کوي، روپۍ چې دي دا ترې وهي. نو ځینې کسان چې دی هغه وایي دا زما شرم دی. نو د دې د وجې نه مه کوه. په دې باندې خو زما سره کسانو رابطه کړي، په دې رابطه کړې ده، هغه وایي خودکشي کوم. نو ما یو غلطي دې دغه کړې ده او یو پسې بله غلطي وکړه چې ښه ګناهګار شي. په دواړه چانه باندې چې دی په دې باندې غلط شي. غلطي دې وکړه نو بیا چې دی غلی کښېنه، بس خاموشه کښېنه. که هغه هر څه وایي، که روپۍ ورته لګې نو ګوره هغه به نه بار بار چې دی روپو ډیمانډ چې دی دا به ستا نه کوي. نو د دغه څیزونه چې دی خلک شي د ټول نه غټه وجه چې دا خو ما تاسو ته ووایي چې د جوارۍ ده چې خلک روپۍ راواخلي او هغه روپۍ چې دی نشي ختمولی. انلاین ګیمونه راوتلي دي، ته ورته روپۍ ور واچوې، یو پیره ته وګټې، ته ما دومره وګټلې، بیا ستا بېللی کېږي روپۍ. ته چې هغه شته روپۍ چې دي دا به زه راپه ځای کړم، خو هغه شته روپۍ چې دی هغه ته بیا نشي راپه ځای کولی. نو د هغې د وجې نه ته غټ تاوان چې دی دا وکړې. نو د هغې د وجې نه اکثر دغه ماشومان چې دي دا خودکشي وکړي. بیا ځینې کسان وایي چې وجه یې نه ده معلومه. نو دا وجه چې دی دا د دغې د وجې نه معلومه. ټول انلاین چې دي، که بچیو په موبایل کې ګوتې وهي، که مشران یې وهي، نو وایه ورته چې دا کارونه چې دي دا غلط دي. نور هم داسې دنیا شی کارونه دي. نو چې په بچی دې په موبایل کې ډېر زیات ور دغه شوی، نو ته والا موبایل چې دی دا چک کوه. داسې نه چې هغه د دغې جوارۍ په دې ایپسونو کې چې دی په هغې کې نښتی او سبا ورځې تاسو ته مسله چې دا جوړه کړي.